که ستاسو نه موبایل څوک پټ کړي یا نه بې ځایه پاتې شي نو تاسو دغه موبایل چې دی دا په خپله هم کتی شي. اکثر د ځینې کسانو نه موبایل چې دی بې ځایه پاتې شي نو دوی ته بیا د خپل موبایل هغه ځای چې دی دا نه معلوم، یا دې په کور کې بېدرکه شي یا دې څوک وکاږي د جیب نه لکه څوک دې پټ کړي نو دوی ته بیا خپل موبایل چې دی دا نه معلومیږي. نو تاسو دغه موبایل چې دی دا په خپله معلومولی شئ. د ګوګل په تور باندې چې دی دغه موبایل چې دی دا تاسو معلومولی شئ او په دې باندې زیاتکر کسانو چې دی ویډیوګانې کړي چې په یوټیوب کې سرچ وکړئ نو تاسو ته هم دغه ویډیوګانې راشي. خو په دې کې اوس یو نوی اپډیټ راغلی. د دې نه مخکې که بس تاسو نه چا موبایل پټ کړو نو تاسو به هغه موبایل چې دی هغه به ریسیټ کولی شئ. هغه موبایل هغه لوکیشن چې دی دا به تاسو معلومولی شو. که یو کس بس تاسو د جیب نه موبایل ویستو یا بس تاسو نه بې ځایه پاتې شو نو تاسو به هغه موبایل چې دی هغه به په بل موبایل په تور باندې چې دی خپل موبایل ټریس کولی شئ او خپل موبایل ځای ته چې دی تاسو به رسېدئ. که هغل به نه بند کړی نو تاسو به هم هغل چې دی د هغې په تور باندې چې دی هغه به تاسو رانوی شو. خو ځینې موبایل به داسې وي چې اکثر بس تاسو نه بې ځایه موبایل پاتې شو نو په هغې کې به چارج ختم شو. نو کله چې پکې چارج ختم شي نو بیا به هغه موبایل چې دی دا به نه معلومېدو، ځکه د هغې کته چې دي هغه بیا ناممکنه و چې هغه موبایل چې دی هغه به تا ته میلاو شو. دغه شانتې که هغل به ستاسو نه ویستو او هغه به موبایل پاور اپ کړو نو بیا به هم تاسو هغه موبایل چې دی دا به نه شو کتلی. نو اوس په دې کې دا نوی اپډیټ راغلی دی د ګوګل د طرفه په انډرایډ کې دا یو ځای کړی دی. که اوس تاسو موبایل څوک بند هم کړي خو تاسو هغه موبایل چې دی دا ټریس کولی شئ. دغه شانتې که ستاسو موبایل بې ځایه پاتې شي او د هغې 2-3 ورځې شو په هغې کې چارج ختم شي نو هغه موبایل چې دی هغه هم تاسو معلومولی شئ او خپل موبایل ته چې دی تاسو رسېدی شئ. دغه شانتې که په کور کې نه بېدرکه شي نو هم تاسو خپل موبایل چې دی دا معلومولی شئ. خو د هغې لپاره به داسې چل کوئ چې په ګوګل کې به سرچ کوئ پین مای ډیوایس چې دی سرچ کو نو هغه جیمیل اکاونټ چې دی ستاسو سره په هغه موبایل کې کولاوي. لکه یو به په هغه موبایل کې کولاوي بل چې ته په کم موبایل باندې خپل دغه ټریس کې دا موبایل نو په هغه موبایل کې به هغه جیمیل چې دی دا به کولاو کوي. کله هغه جیمیل تاسو کولاو کوئ نو په هغې کې به ډایرکټ لوکیشن چې دی دا به تاسو ته ښایي. نو نوی اپډیټ په کوس دا راغلی دی چې بند موبایل چې دی دا به تاسو هم ټریس کولی شئ او کم د موبایل ایپ چې دا میپ چې دی کم چې تاسو ته هغه لوکیشن ښایي نو په هغې لوکیشن کې چې دی تاسو ته به د هغې هغه ځای چې دی دا به هم ښایي. په راتلونکي وخت کې چې دی دا به په انډرایډ کې یو ځای کېږي. تر اوسه پورې چې دی دا نه دی یو ځای شوی خو په راتلونکي وخت کې چې دی دا به یو ځای کېږي. په امریکا او کاناډا کې چې کم کسان اوسېږي نو هلته کې چې دی دا آپشن یو ځای شوی دی. تاسو خپل موبایل چې دی دا کتی شئ او په لږ وخت کې چې دی دا په پاکستان او افغانستان کې چې دی دلته به هم یو ځای شي نو تاسو خپل موبایل چې دی دا به په خپله ټریس کولی شئ. خو چې په کومو موبایلو کې 9 ورجن لکه 9 ورجن په کوم موبایلو کې سافټویر پروت دي نو هغه موبایل چې دي هغه به ټریس کېږي. که د دې نه لپاسئ د دې نه لپاسئ نو هغه به معلومیږي. خو که د دې نه لاندې کم لاندې ورجن نو هغه موبایل چې دي دا به نه معلومیږي. لکه هغه زړې ورجن نو په زړې ورجنو کې به نه میلاویږي. خو د 9 نه چې کمې لپاسې دي نو په هغې کې به تاسو ته دا آپشن چې دی دا میلاویږي. یا تاسو نوی موبایل اخیستی نو په هغې نوی موبایل کې چې دی هم به دا آپشن چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. که ستاسو نه موبایل څوک پټ کړي یا نه بې ځایه پاتې شي نو تاسو هغه موبایل چې دی دا په خپله ټریس کولی شئ. که طریقه نه درځي نو لاندې کمنټس وکړئ. په دې به تاسو ته زه جدا ویډیو چې دا به جوړه کړم. خو د هغې لپاره چې دی چې جیمیل اکاونټ او د هغې پاسورډ چې دی دا تاسو ته یاد وي. که هغه تاسو ته نه یاد نو بیا تاسو خپل موبایل چې دی دا نشئ معلومولی.